أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. نرانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 3 او 4 دو آیاتونه چې نو هغه به ویلې کیږي. دینه مخکې آیات کې تیر شو الله جل جلاله د کافرانو د پاره نو هغه تباہی هلاکت د سخت عذاب نه. نو اوس د آیات کې الله جل جلاله هغه کسان چې کافران هغه کسان دي الذين يستحبون الحياة الدنيا چې دوی خوښي نو هغه ژوند د دنیا علی الاخرت په آخرت باندې ويصدون عن سبيل الله او منکی خلق د الله د لارې نه ويبغونها عوجا او پدې کې چې نو کوګواله ګوري ایبونه پکې تلاش کوي. نو اوس دې کې چې نو هغه الله وی دې چې نو هغه ژوند د دنیا چې نو هغه غوړه کوي لکه څنګه چې سورته علق کې غالبا چې نو هغه راځي بل صورت یې نو هغه اما فارق پای کې دی بل یؤثرون الحیات الدنیا چې دوی چې نو هغه د دنیا ژوند لره نو هغه په آخرت په ژوند باندې نو هغه ترجیح ورکوي. اوس دې کې عام طور باندې نو هغه دوه غلطیانې کېږي. بعضې خلک چې نو هغه دومره په دنیا کې چې نو هغه مګن شي دومره دنیا کې نه نوځي چې دې پاغي کې د الله رب العزت حکم او د الله د پیغمبر طریقه چې نو د هغې د سره خیال نه ساتي د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقه په عمل کوي العیاذ بالله او دنیا پسې نښتي. نو دا هم چې نو هغه مضموم بدترین کار دی بلکې دنیا له په آخرت باندې چې نو هغه ترجیح ورکول الله وی دا د کافرانو خاصه ده او دا د کافرانو کار دی. مسلمان چې نو هغه به دنیا له دومره ترجیح نه ورکوي دنیا کار به هم کوي دنیا کسب به هم کوي خو چې کله د الله حکم رالو نو دی به د الله حکم مخکې پوره کوي. د حضور طریقه رااله نو د حضور طریقه سنت طریقه چې نو هغه دا به مخکې کوي. دغه نه وروسته به بیا نو هغه د دنیا کار قسم دا به په دغه لحاظ باندې چې نو هغه کوي چې دا زما یو ذمہواری د زو خپل ذمہواری پوره کوم. نو عمومي طور باندې زمون خلک بعض چې نو هغه د شي چې دنیا کې دومره نه نوځي چې په هغې د پاره چې نو هغه جایز ناجایز حرام حلال سود بیمه د دې یو شي خبره چې نو هغه پروا نه ساتي خو صرف دغه یو خبره کې لګي چې زما دنیا به څنګه ډېرېږي بسود باندې پیسې دې سود ورکوي چې کمی طریقې هم څومره ناجایز دی هغه ټول ورکوي. نو دا هم بدترین کار دی بلکې بعض وخت پکې انسان د ایمان نه چې نو هغه هم محرومه کېږي. او بعضې خلک دویمه طبقه چې نو هغه زمونږ خلکو کې هغه په دې مصیبت کې اخته شوي ده چې هغه بالکل دنیا چې نو هغه ترک وی دا پکې هېڅ هم نه دنیا چې نو د هغې کار کسب چې نو هغه د سره کوي هم نه بس دغه شان تیار چې نو هغه ناست وي دغه شان تیار چې نو هغه ګرځي د سره چې نو هغه کار کسب داړو کوي هم نه او دنیاوي کار چې نو هغه بالکل ورته کفر او ناجایز ښکاري الان کې نه کفر دی او نه ناجایز دی بلکې په دنیا په کار محنت مزدوري نه کولو باندې چې نو په حدیث مبارکه کې وعید راغلی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه حدیث مبارک دی مسلم شریف چې نو هغه روایت دی چې نو هغه تفسیر ذخیرۃ الجنان کې هم ذکر کړی دی. هغه چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مفهوم دا دی کفا بالمرء اسما ان یضيع من يقوت. الله پیغمبر فرمایي دا هغه سړي د پاره دا ګناه چې نو هغه کافی دی چې د په ذمہواری کې چې نو هغه د کم ماشومانانو د کم ښځه او بچي چې نو هغه د سره روزي الله پاک تړل د چې نو زیر کفالت دی او د هغه ځای کې مزدوري نه کوي کور دغه شانتی ناست دی آس چې نو هغه یو خبره بل یو غرولی بل غرولی ښکته او بره ځان چې نو هغه روډ ماسټر جوړ کړی سهار زی ښکته زی او بره زی یو خوا بل خوا
او دې چې نو هغه ټک کار نه کوي الله پیغمبر فرمای د دې سړي لپاره دا ګناه کافی دی بس دی ځکه د په ذمه باندې د دغه خلکو چې نو هغه د هغوی د روزي الله رسوي د یو سبب دی د په ذمه لګولې دي او د هغوی ضایع کې چې نو د یو په کور کې وردولې د بل په کور کې وردولې په یو په در باندې وردولې د بل نه وردولې یو دکاندار نه قرض د بل دکاندار نه قرض د هغه غریبانان هم پریشانه کړي نو الله پیغمبر فرمای کفا بالمرء اسما د سړي دپاره دا ګناه کافي دی ان یضیع ما یقوت چې د چا چې نو خرچه د په ذمهواره د هغوی ضایع کړي دویم حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر چې نو هغه فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه وای ان الله یبغض الشباب ان الله یبغض الشباب الله رب العزت چې نو هغه ځوان داغه چې نو د الله په نسبت باندې بدترین دی الله چې نو هغه ورته بغض ساتي یعنی الله په نسبت باندې دا خوخه انسان دی هغه الک هغه ځوان هغه سړی الفارغ الصحیح چې هغه فارغ هم صحیح هم اندامونه هم روغي وجود هم برابر وي او د بالکل صحیح روغ سالم یو د مزدوري نه کوي نو د الله پیغمبر فرمایي د الله په نسبت باندې دا سړی چې نو هغه سره مبغوث سړی دی د الله د نظر نه چې نو هغه دا سړی ارتاو شوی دی اوس که سړی نه او که ښځه دی چې کله خپل کار نه کوي نو دا د الله په نسبت باندې الله خوښ د سره دی نه الله د دې سړي لپاره دا ګناه کافي دی تاسو ګورئ اکثر په دې کورونو کې بعضې ښځه چې نو هغه ډېر لټ ښځه ټک کار چې نو هغه د کولو نه یو کار چې وکړي چې بیا یو ګنټه چې نو هغه په پریادونه به کوي که جامې وینځي چې بیا به یو هفته چې نو هغه به پریاد کوي بعضې به کې اکثر د کمچوره ښځه د هر کار نه چې نو هغه ځان پټوي سړی چې نو هغه نو د الله پیغمبر فرمایي دا نه کول دا چې نو هغه باعث ګناه دی دینه چې نو ځان ساتي نو داسې به هم نه کې چې دومره په دنیا کې مګن چې دومره نه نوځي چې د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقه پسې چې نو هغه پرېږدي د الله چې نو واضح اعلان وشي حي علی الصلاة حي علی الفلاح او د په هغې کښتئ نو بعضې هغه دومره غوله وکړي او بعضې چې نو هغه د سره د کار او کسب چې نو هغه دا کوي نه نو دواړه چې نو هغه ناجایز دي دواړه اعتدال مونږ ته الله رب العزت وایي تاسو امت وسطه معتدل امت یې نو تاسو به د اعتدال نه کار لرئ کار کسب مزدوري به هم کوي او د هغې سره چې نو د الله حکمونه دا به هم پوره کړي دا نه چې یو کومه بل اکثر بعضې ملګري اکثر وایي مړه زما کار و چې ما درس پرېښود نو د کار دپاره چې ته درس پرېږدې نو بیا ستا فایده څه شوله داسې به هم نه کې او داسې به هم نه چې بس درس نه چې نو هغه یا درس یا مونځ یا د الله حکم دی نور به زه ټک کار نه کوم نه دا هم نشته دا ټولې مونږ کوو نه نو الله وی الذين کسان یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره دنیا ځوان له په آخرت باندې چې نو هغه ترجیح ورکوي ویصدون عن سبیل الله او د الله د لار نه چې نو هغه خلق منع کوي سبیل چې نو هغه یصدون خلق چې نو هغه منع کوي الناس مفعول چې نو هغه محذوف دی ويبغونها عوجا او پاګه کې کوګواله تلاش کوي اوس کوګواله چې نو هغه څنګه تلاش کوي نو تفاسیر چې نو هغه دوه وجه چې نو علی کلی یو وجه چې نو هغه د علی کلی دا چې د نو هغه څه کوي ځان سره پخپلم بيدینه او نور خلکو مخبل بيدینه طرف ته چې نو خلکو له دعوت ورکې ځان سره خلک چې نو امنه کوي پخپلم د دین د اهل دین چې نو هغه خلافي بل سړی له هم د دین او د اهل دین چې نو هغه خلاف کوي ځان له دعوت ورکې او ځان سره چې نو کوي او دویم وجه چې نو هغه تفاسیر لیکلي ده ويبغونها عوجا د په دین کې کوګواله چې نو هغه تلاش کوي د خپل خواهش د خپل چې نو هغه چاحت مطابق د خپل غلط عقیده مطابق قرآن او احادیث به ګوري او د خپل غلط عقیده د هغې د ثابت کولو چې نو هغه کوشش کوي د قرآن او حدیث چې نو هغه به حواله ولا جوړوي نو الله وایي چې نو دین کې کوګواله تلاش کوي اولئک فی ضلال بعید دا خلک چې نو هغه په لرې ګمراهۍ کې یعنې غټې ګمراهۍ کې اخته دي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه الله وی مونږ چې نو هغه ستاسو مخکې څومره هم پیغمبران لیږلي دي دا مونږ د خپل قوم په ژبه باندې لیږلي لیبین لهم د پاره د دې چې دوی ته څوک د دوی چې نو هغه احکامات ورته واضح کړي احکامات چې نو هغه ورته بیان کړي ځکه کله چې سړی د خپل قوم د خلکو د هغې نه نو دی د هغه په ژبه باندې ډېر ښه پوهېږي مخکې چې نو هغه ما تاسو ویلو از لطیفه شانته د نو هغه تبلیغان حضرات چې نو هغه اکثر کله یو کس پورون خلیج هغه بیا چې بولې نه جو آی پور د قلاریږي نه
نو دا وی چې نو هغه یو کس دا سره د قشان لګیاو په مخ جو هغه جوړ دغه بوتللو اجتماع د پاره نو چې کله هغه تیار شو لاړو نو بیا چې کله رالو بیا د کارګزاري اورته نو هغه ته څنګه په اجتماع څنګه خپل خاده غیر ډېر خپل او ډېر جن او خپل علماء او ډېر خپل بیانونه وکړ چې څنګه تاسو په شوي پیر ټوري پوردو کې کنه ډېر خپل نو الله رب العزت موږ هر پیغمبر د هغوی د قوم په ژبه کې لیږلی دی ځکه سړی د خپلې طبې د کس نه چې نو هغه ډېر ښکلی متاثره کېږي د هغه نه ډېر ښه په خبره باندې پوهېږي نو دی چې نو الله پاک وایي موږ دا پیغمبران دې لیږلي دي او حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه موږ اخرنی پیغمبر جوړ کړی دا مو د ټول په دنیا دپاره چې نو هغه لیږلی دی ځکه نبي علیه السلام په خپل وایي انی رسول الیکم جمیعا زه ستاسو ټولو خلکو ته که هغه تور دی که سپین دی که عرب دی که عجم دی که هر ملک والا دی د دنیا د یو سر نه والا د بل سره پورې د دې ټولو دپاره زه پیغمبر یم اوس دې ځای کې بس ذهن کې جانو هغه یو ورکوټ شانت اشکال او سوال راځي هغه دا راځي چې الله پاک مخکې هر پیغمبر چې نو هغه په خپل قوم په ژبه کې لیږلو نو بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه ولې په خپل قوم په ژبه کې یعنی چې نو هغه عرب کې را لیږلی په کار دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر ژبه کې جانو هغه خلکو ته واعظ نصیحت کړی او حضور علیه الصلاۃ والسلام نه چې کم قرآن ورکړی شوی دی نو دا د عربۍ په ځای په پښتو کې جدا وي په اردو کې جدا وي په انګلیش کې جدا وي په بروهۍ کې جدا وي په پنجابۍ کې جدا وي په سندۍ کې جدا وي هر یو ته داسې وي نو د هغې دوه حکمت دي یو حکمت دا دی که چېرته دا کلام الله پاک د هر قوم په جمع کې جای نو هغه رالیږلی نو دا خو تر د قیامته پورې جای نو هغه کامل او مکمل دین دی نو په دې کې به بیا د تورات انجیل د آی کتابونو په شان ډایرکټ تحریف کېدو هر سړی به چې نو هغه په خپله جمع کې چې کله دا کو چې زنګ په جمع کې نه نو دا به په خپله جمع کې چې کله لیکلو نو په هغې کې به تغیر چې نو هغه به زر کولو نو دی وجه نه الله رب العزت چې نو هغه دا په عربۍ ژبه کې چې نو هغه راولېږلو چې په دې کې څوک چې دی نو هغه تغیر او دا چې نو هغه نشي کولی یو دویمو که چېرته چې نو هغه دویم حکمت دا دی چې الله رب العزت قرآن چې نو هغه دا په بلې په هرې ژبه کې رالیږلی وي نو دا امت اخرنی امت دی او دا تر د قیامته پورې دی نو د دوی کې د دوی بهترین صفت چې دی نو هغه وحدت دی یووالی دی تاسو ګورئ د ټولې دنیا مسلمانان چې څومره هم دي دوی ټول چې قرآن مني احادیث مني د هغې تشریح مني د هغې احکامات چې څومره هم دي هغې ټولو باندې متفق دي که نه نو دې ټولو کې وحدت چې دی نو هغه په کار ولو او که دا د هر قوم په خپله ژبه کې وي نو په دې کې بیا وحدت نشو راتلی نو دی وجه نه الله رب العزت په عربۍ کې جانو رالیږلی او بیا الله رب العزت خپل پیغمبر له داسې علما او داسې خلفا چې دی نو هغه ورکړي چې د هغوی د دنیا هر ګوټ ته په هرې ژبې کې چې نو هغه یې ورسولو مونږ دلته پښتو وایو مونږ چې نو پښتو کې وایو انګلیش کې ویلی کېږي عربۍ کې ویلی کېږي پنجابۍ کې ویلی کېږي سندۍ کې ویلی کېږي بروهۍ کې ویلی کېږي څومره چې هم ژبې دي په هر ژبه کې به تا ته د قرآن احادیث چې نو هغه ښه صحیح ترجمه ښه صحیح تفسیر دا به تا ته چې نو هغه میلایږي نو دا د دې امت ځکه د الله پیغمبر چې نو هغه خو لوی مقام ذکر کړی که نه نو الله پیغمبر چې نو هغه ورته خپل خلفا وي نو د هغې وجه چې نو هغه دا چې دوی به د الله د پیغمبر نایبتوب چې نو هغه کوي هغه نیابت کې خلکو ته به د الله کلام هغه شانتې رسوي څنګه چې د هغه په کار ولو نو ځکه الله وایي موږ چې نو هغه رسول دا چې نو پیغمبر کم مو هم لیږلی د هغې قوم په ژبه کې چې نو هغه لیږلی دی فیضل الله من یشاء ویهدي من یشاء الله چې نو چاته غواړي هغه ګمراه کړي چاته غواړي نو هغه هدایت وکړي مخکې آیات کې چې نو هغه په صورت چې نو رات کې هلته موږ ویلو ویهدي الیه من اناب هلته موږ چې نو هغه وضاحت کړو الله هسې چاته چې نو څوک جبرن چې نو نه ګمراه کوي او نو ته په هدایت راولي خو څوک چې طلب کوي هغې کسان ته الله پاک هدایت کې څوک چې طلب نه کوي نو د هغوی ته الله پاک هدایت نه کوي وهو العزیز هغه الله زبردست دی الحکیم او د حکمت خاوند دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي الذین کسان یستحبون الحیات الدنیا چې هغه خوښوي ژوند د دنیا لره علی الاخرة په آخرت باندې ويصدون او منکی خلق عن سبیل الله د الله د لارې نه ویبغونها او لټی په هغې کې عوجا کوږوالی ایبونه اولئک دا کسان فی ضلال بعید په ګمراهۍ لرې کې دي وما ارسلنا او نه دی لیږلی مونږ من رسول هیڅ پیغمبر الا بلسان قومه مگر په ژبه د قوم کې لیبین لهم د پاره د دې چې بیان کړي دوی ته یعنې احکامات د الله
فیضل الله بیا گمراه کی الله پاک من یشا چاله چې اوغاړي ويهدي او لار خی من یشا چاته چې اوغاړي وهو العزیز الحکیم او هغه زبردست د حکمت خاوند دی.